تا هماغه بېګناه خلک وشته یره پیدا کوي چې یره پیدا کړي او خلک د دې ځای نه کډې وکړي نو تاسو او مونږ یا به مونږ شهیدان کوي یا به مونږ کډې کوو ولې چې زما دولت به دوی ته پاتې شي او د دولت معاهده چا سره کړې د امریکې سره دا اوس تازه وکړه او هغوی ورته وایي چې دا ځای راته خالي کړه کاش چې ما سره وخت وی چې تاسو ته ما دا ټوله دلته چې دا کومې معاهدې روانې دي کم د هندوستان د ایران د چین او د افغانستان خپلو کې چې کوم د اتفاق او اتحاد روان دی او اذان دی دعا وکړئ چې خدای پاکه دې ظالمانو نه خلاص کړي یا الله ستا د پاک نوم په خاطر زموږ په دې وطن امن راولي او زمونږ دشمنان ډېر ظالمان دي خو ستا اواز ته او ستا زور ته نه رسي یا الله داسې نیست و نابود کړي چې بیا یو څوک پاسینو نه ظلم کوي یا الله په ټوله دنیا کې خیر کوي هر انسان ته خیر کوي خو د پښتنو د 45 کالو جنگ دی یا خدای دا بند کړي او زموږ سرونو ته خیر کوي او یا الله دا دنیا هم خشته کوي او آخرت هم خشته کوي واخر دعوانا ان الحمدلله بعد پیش کوم چا چې دلته حلف وشتو زه د خپل تحصیل د خپل ضلع دې تنظیم مشرانو ته مبارکباد پیش کوم تاسو ناستو ټولو ملګرو ته او مختصرا به دا امره خبرو کو چې ګرانو ملګرو حالات د مخکې نه زیات خراب دي تاسو چې څه ورته ګورئ دا اخبار یا ټي وي دا ټول دروغ وي دلته زمونږ په صوبه کې دهشتګردي دومره انتها ته رسېدلې ده چې اوس زه د کومې حادثې نه رالم د تیرا چې هغه هلته 21 کسان شهیدان شوي دي د هغې بابت کې 3-4 خبرې کېږي او اوس زمونږ په ملک دا خبره چالو شوه چې دهشتګردۍ واقع وشي نو یو خبر یو رنګ راشي بل بل رنګ راشي بل بل رنګ راشي او بل چې د چا پته نه لګي چې رښتیا څه دي دی پکې رښتیا غیب کې رښتیا دا دی چې دهشتګر زمونږ په دې ملک کې چې چا جوړ کړي دي هغه زموږ اسټبلیشمنټ دی او دغه دهشتګر په مختلف شکلونو کې دا واقعیات کوي د دې دهشتګردۍ ذمہوار زموږ صوبایي حکومت زموږ مرکزي حکومت اسټبلیشمنټ دی او هغوی په دې خبره کې سنجیده نه دي هغوی دا بندول نه غواړي بلکې دا یو کاروبار دی او کاروبار منافع بخش کاروبار دی دا چلول غواړي او په دې خیبر پښتونخوا کې په خصوصي توګه باندې چې کم دولت دی د دولت د قبضې دپاره داسې حالات جوړوي چې یا خلک مړه شي یا د دې ځای نه کډ وکړي او ټول دولت چې کوم دی نو دوی ته پاتې شي ګینې دا پاکستان دی همدغه پنجاب دی امن هم پکې شته او خفه کېږئ مه اوړه هم پکې شته چې اوړه در باندې بند کړي نو بیا هم درک لګي او چې موږ دلته خلکو ته بجلي زموږ د نوم پورې وخاندي نو دا هغه خبره ده چې تاسو په خپله وګورئ چې په یو ملک کې یو صوبه کې امن شته په بل کې نشته په سند کې امن دی پنجاب کې امن دی او په بلوچستان او په پښتونخوا کې امن نشته ځکه نشته چې د چا په لاس کې امن دی هغوی موږ له امن نه راکوي زمونږ په بدامنۍ کې دی خیر دی زما د سر خوړلو کې چې کوم دی د هغې آمدن او پیسه ده او مونږ پښتنو چې تر څو ځان یو کړی نی اتفاق هم کړی نی نه د مور خور د لوپټې حفاظت کولی شو نه د پلار نیکه د پټکي حفاظت کولی شو نه د خپلې خاورې حفاظت کولی شو نه په دوست دشمن کې فرق کولی شو نن په پاکستان کې چې دا کومه لوبه روانه ده دا په غټه پیمانه زمونږ د پښتنو نسلکشي ده او په هر قیمت باندې چې کوم دی زمونږ دولت قبضه کول غواړي مونږ مغلو ته دا دولت نه یې پرېښی مونږ چې کوم دی سکانو ته دا نه یې پرېښی مونږ انګریز ته دا نه یې پرېښی مونږ ورورولي کوو خو دی د هغوی نه مضبوط نه دي که بدماشي کوي نو چې کوم انجام د هغوی د انجام به د دوی هم وي مونږ چې کوم دی دوی ته دا لار نه پرېږدو او ګرانو ملګرو تاسو ته وګورئ په باجوړ کې چې کوم دی زمونږ خانزیب چې کوم دی شهید کړی شو بیا شیر اعظم چې کوم دی نو هغه ورپسې شهید کړی شو داسې چې کوم دی نو زما خپل چې کوم دی نو په سوات کې زما ملګری چې کوم دی نو هغه شهید کړی شو او دغه رنګ د هغې نه مخکې 2 شهیدان شو تاسو سوچ نشئ کولی چې دومره سلسله د شهادتون روانه دی اوس پټۍ دی اوس دروغ وی او نوې نوې معاهدې کوي نن سعودي عرب سره معاهده شوه ډېر ښه شو سعودي عرب سره خو ستا زړه معاهده وه دا زمونږ چې راحیل شریف تللی دی او هغلته د فوجیانو مشر دی دا د څه معاهدې تحت دی دی د هغه ځای د ټولو فوجیانو مشر دی
ای ته وایي ستاسو حفاظت به کوم د هغې حفاظت کوې که نه د ملک حفاظت وکړه د دې دهشتګردو نه خلاص کا د دې دهشتګردو نه نشي خلاصولی هلته حفاظت کې هلته پیسې دي هغه د پیسو په وجه چې کوم دی هلته دي مونږ د پاکستان که د فوج نوم کېږي شل ځل دې وشي که نن سعودي عرب سره څه دي پیسې دي که نه خو د جنګ ورسره نشته دا چې چا سره پیسې ډېرې نو هغه خان غریب سړي له پیسې ورکوي زما خیال ساته ځکه چې لالې خو د لوبې نه که نه نو سعودي عرب سره خو شی ډېر دی خو د مقابلې نه دی نو دی ورته وایي زه یم که نه شی راکوه چې ډز دله زه کو نو دلته مونږ ته غټه معاهده مو که غټه معاهده دې ونه که چې په سعودي عرب کې دا لوبه کې په لبنان کې دا لوبه کې او هغلته چې کوم دی ته په دوبۍ کې دا لوبه کې نو افغانستان کې دا لوبه کې نو هغه خل راځي بیا دلته کوي که نه نو ته چې هلته لوبه کې شی ګټې او دلته زما سر ته خطره نی دلته زما سر چې کوم دی بچ نی او سر ته مې خطره پاکستان په دې غلطو پالیسو کې چې دا دی د امریکې دپاره کوي سعودي عرب هم د امریکې ملګری دی پاکستان هم د امریکې ملګری دی اسرائیل هم د پاکستان ملګری دی دا د یو خره درې غوږونه دي دوه نه دي دا درې دي او دا درې واړه یو دي مونږ ورته وایو چې پاکستان له د خپلې پالیسۍ د بدلېدو دپاره هم د خارجه پالیسي بدله کړي هم د اندروني پالیسي بدله کړي هم د چې کوم دی معاشي پالیسي بدله کړي مونږ پښتانه د لوږې مړه شو تا زما دولت لوټ کو تا د ګټې وټې لارې ما ته بندې کړې نن د هندوستان یو لار دا کولو ده او ته ما ته وایې چې دا د ټول نه غټ زما چې کوم دی دشمن دی غټ دشمن سره کاروبار کوي او افغانستان سره کاروبار نه کوي ځکه نه کوي چې دلته د پښتنو ګټه ده زه د خوار وزار کم زما په وطن کې اور ورېږي زما بچو ته خیر نشته زما لور خور ته خیر نشته زما پلار نیکه ته خیر نشته زما سکول په ته خیر نشته زما جومات ته خیر نشته زما بازار ته خیر نشته او په هندوستان سره د جګړه وه چې ټرمپ د لروغه کوله په 4 ورځو کې سیزفایر شو کو نه شو تاسو نه تپوس کوم 4 ورځو کې وشو کو نه شو او دلته د بریک تاولو توره مې وکړه یاره تا توره کړې زه په دې هم خوشحاله یم تا د هندوستان فوج له شکست ورکړو زه په دې هم خوشحاله یم خو 4 ورځې ټرمپ ته تکلیف و هغه ورته دلته مې جنګ نه دی پکار دلته مې پکار دی هندوستان په جنګ کې امریکا وایي زما فایده نشته پښتانه وجنه چې د پښتنو دولت خپل کم ماینز او منرالز خپل کم د غره دولت خپل کم نو په پښتنو ګولۍ وروا دلته زما ګټه نو هلته سیزفایر شو اسرائیل او د ایران سیزفایر شو خو د پښتنو د 45 سال سیزفایر نه کېږي دا ځکه نه کېږي چې دی غواړي نه ای پښتنو همدا ورځ ده او دا وخت دی چې یا خو خپل غیرت وکړو په یو ځای باندې مړه شو او یا د خپل دشمن علاج وکړو د خپله خاوره ته چې کوم دی خلاصه دا تاسو موږ نه اتفاق غواړي او دا چې نن کوم تنظیم جوړ شو په تنظیمونو به ځان مضبوطو خپلو کې به اتفاق او اتحاد پیدا کوو او زه یوازې نشنلیانو ته نه ویم چې په دې خاوره څوک هم اوسي که دارې پاټۍ سره تعلق لري چې سیلاب راشي وګوري چې زه نشنلي به ډوبوم نور به نه ډوبوم نه ټول به ډوبئ زه ټولو پاټو ته ویم چې راځئ اتفاق او اتحاد وکړو یووالي وکړو اول به سر بچ کړو خپله خاوره خپل وطن به بچ کړو بیا به خپلو کې مقابلې کوو راځئ چې تیږه کېږدو او د پښتنو دشمنان په شریکه باندې وکړو او دا خاوره چې کوم دی نو ازاده زه ګرانو ملګرو رښتیا خبره چې دا یو څو ورځې زه په داسې طریقه وګرځېدم چې سیوا د دې نه بله لار نشته چې دی شهید کو زه سوات ته لاړم هلته یې راله ملګری شهید کړی زه چې کوم دی باجوړ ته لاړم هلته یې شهید کړی زه چې کوم دی دا تیرا او د تیرا ملګري باړو ته لاړم باړی ته 21 کسان یې شهیدان کړي 21 په خوله یادېږي او څه وایي ورته وایي دا یو وایي د جاز نه بمونه راوالي راښکلا شو نو دی دا خو ټیک ته نو جاز چا سره دی تاسو نه تپوس کوم دلته جاز چا سره دی چې د بره نه بم راخلاص کو دا چا راخلاص کو نو دی وایي اوس یې پټ کوي نو بیا ورته یې دا د ځمکې د دننه نه خلاص شوی دی ځمکه کې چا ښخ کړی چا ښخ کړی دهشتګر هلته یو کور دی ټول مړه شو نو دا دهشتګر کوم ځای بانګې پې
زه چې واورم بانک دی که نه بس اوس خو که چا هسې موازو کو زه یم بانک دی